سلام پښتنو. یو څو ورځې مخکې م کمیونټي ټیب کې پوسټ کړی و مې چې چا څه قسم سوال یې ریلیټډ ټو پایور افورک فریلانسینګ نو مې تپوس کولی شئ زه به ورته د هغې جواب ورکړم. نو ځینو ملګرو د هغې تپوسونه کړي دا درته وسوی. صالح محمد: سلام زکریا برو، first you are doing a great job in a busy schedule of صالح محمد چې ما د پایور اکاونټ جوړ کړی دی. اول خو ما ډېر زیات صفت کړی، ډېره مننه چې ما اکاونټ جوړ کړی، ایچ یو مې ورله هم کړی، ګیګار یو څیز مې خط په ترتیب جوړ کړی، خو ما ته آرډر نه میلاویږي. پایور چې دی د دې الګریتم داسې دی چې ته کله آنلاین ډېر زیات وي نو چانسز ډېر دی چې تا ته آرډر میلاو شي. دا یو وجه دی چې په دې کې یو فلټر یې هلته کې چې اکثر کم کس راځي، بایر راځي، نو هغه کوشش کوي چې هغه فلټر آن کوي چې کم کسان آنلاین دي نو هغه یې ته مخې ته راځي. نو که فرض که په هغه ټایم کې ته آفلاین وي نو په هغه فلټر کې تا راوچت نه کړي. یو خو دا ده چې آنلاین اوسېدل ډېر زیات ضروري دي په پایور باندې. دویمه خبره دا ده چې تا ایس یو هم کړی او ګیګ دې ښه ښکلی اپټیمایز کړی دی نو د هغې نه بعد هم تا ته آرډر نه میلاویږي. نو د دې مطلب دا دی چې تا د کم پرایس رینج دی یا تا داسې وایي ښودی دی. که فرض که داسې وایي نو دا در سره راکم کړه چې لږ آرډرونه وغیره والي، ریویو والي، د هغې نه والي بیا بړاو کړه. په اوله کې کوشش وکړه چې پیسو ته ډېر زیات زور ونه کړي. دویمه خبره دا ده چې په دې کم تا دا پکچر لګولي او کم ویډیو دي لګولي نو کوشش وکړه چې لکه دا در سره هم امپروو کړي. که فرض که کلیکس او دغه پې راځي نو بیا ستا پرایس چې کم دی هغه سیوا دی. خو که فرض که کلیک امپریشن پې راځي او کلیک پې نه راځي نو اټس مین چې ستا دا کم پکچر چې دی د دې پروفایل دغه د ګیګ دا ټیک نه دی. نو دغه دوه درې خبرې دي دا دغه که او بل ډی دي دا کم 10 بای ریکویسټ چې تاسو ته اجازه دي کوشش وکړه چې په دې باندې کار وکړه چې یو څو آرډرز په دې والي انشاءالله مخکې بیا کمپلاینټ چې راځي او په تا ټرسټ کوي. سلام سر جی، آی ایم مبشر خان اینڈ مائی کویسچن از کسٹم آفر کریټ کولو کې پیدا ډېره ده خو نقصان یې هم دی ځکه چې ما دا منت کې 3 آرډر کمپلیټ کړي دي او نور آرډر نشته. که ما چېرته اکټیو آرډر لګولی وی نو میبي نور آرډر به هم میلاو شوی. روډ دا د دې خو ماته دونه خاص دغه نه ښکاري ځکه چې کسټم آفر خدای چې ستا کله د کلاینټ سره خبره وشي نو هغه ته کم دغه د آفر یا ته کریټ کړي او یا ته ورولېږي فرض که پرایس رینج ستا د بیسک پیکیج فرض که $10 د هغې سره ستا په $8 خبره وشي نو ورته ورولېږي. اول خو کوشش کوه چې که فرض که ستا سره کم کلاینټ دی در سره خبره کوي نو یې ته خپل پیکیج ولېږه چې مطلب زما د بیسک پیکیج دا پرایس دی او کم سټینډرډ چې دی دا دی او پریمیم چې دا دی نو دا دی. نو دغه ښه خبره ده. او بل دا دی چې اولې کې به ته خامخا دغه شانتې دغه کې د هغې نه بعد به بیا درته کسان راځي یا به تا له آرډر درکوي. نو داسې پکې ما ته څه نه ښکاري چې لکه تا یو کس ته کسټم آفر ولېږو نو دا لکه داسې دغه نه دی. صحیح ده. اوس تا ته اکټیو آرډر نه میلاویږي نو خامخا ته په کسټم دغه باندې ډیپینډ کوي. عبدالحسیب تپوس کړی فریلانسینګ امیزان کرپټو نه علاوه داسې کم آنلاین میتھډ دی چې موږ پې ارنینګ کولی شو. تاسو خپل ان اف ټیز چې دي هغه جوړولی شئ، هغه خرڅولی شئ. صحیح ده. د هغې نه تاسو پیسې ګټلی شئ. ډراپ شپینګ چې دی هغه پکې هم کولی شئ او کم افیلیټ مارکیټینګ چې دی هغه هم کولی شئ او نور هم داسې څیزونه دي. او بس دا کم مین څیزونه چې کم ډېر پیدې ول دي نو هغه آلریډي تاسو بیان کړي دي. نور باقاعدې دغه نشته. البته بس اوس دغه سټاک وغیره کې یا دغه کې تاسو انویسټمنټ کولی شئ. نو آنلاین دغه یو څو څیزونه دي باقاعدې چې کم څیزونه دي پای کې اکثر پیک او دغه پکې ډېر دي. نو دا خبره سر تاسو کم سکلز خرڅوئ او تاسو خپل انکم راوند فګر ووایئ پلیز. زه خو وروره زه خپل کم سکل خرڅوم آنلاین. زه خپل ویډیو ایډیټینګ او ګرافیک ډیزاینینګ صحیح ده او زما سره یو بل زه اصل کې 2 اکاونټ چې چلوم نو په یو کې زما کوشش دی چې زه ټول څیزونه چې دي هغه آوټ سورس کوم. آوټ سورسینګ مطلب زه واخلم کار په خپله او ورکوم یې بل. نو الحمدلله هغه هم روان دی او کوم چې خپله باندې کار کوم نو په هغې باندې هم ماته ښه بلها شي اډرونه میلاویږي. خو زما سره پرمننټ کلاینټ چې دي ډېر زیات دي نو زه په پایور او افورک باندې دونه کار نه کوم. لکه زما سره چې پرمننټ کلاینټ څومره په صرف 10-12 کسان دي او د هغوی په ریګولر بیس زما سره کار نو الحمدلله د هغې نه ماته ښه روپۍ راته پاتې کېږي الحمدلله. بل دا ده چې یو فریلانسینګ کې دا ده چې تاسو ته پته نه لګي کېدای شي په یو میاشت کې ته 1 लाख روپۍ هم وګټئ، کېدای شي په یو میاشت کې ته 30,000 هم ونه ګټئ. نو په دې کې داسې پته نه لګي که نه. خو زه به درته دومره ووایم چې الحمدلله د 3 استادانو عمره پیسې پکې برابرېږي. MYQ افیشل دا تپوس کړی دی چې ډراپ شپینګ اینډ بیسټ ویب سایټ فار ډراپ شپینګ. نو بیسټ ویب سایټ فار ډراپ شپینګ چې دی شاپیفای ده
او نور هم شته خو شاپیفای بیسټ ده. صحیح نه؟ ملک شهاب سر بس نرسنګ سټوډنټ یم وټ اباوټ امیزان بیسټ فیوچر او ښه خبره ده چې کولی شئ. خو دا ده چې زه تاسو ته بیا هم دغه وایم چې د هر یو څیز کولو نه مخکې د هغې نالج ستاسو سره ډېر زیات ضروري دی. نو د امیزان چې دی د هغې پوهه اول ضروري ده چې کوم پراډکټ اخیستل دي، کوم په مارکیټ کې دي او څه طریقه کار دی، پراډکټ په کوم ځای کې نه دی، په کوم ځای کې ارزان دي. نو دغه خبرې د دغې باندې اول ځان پوه کول شهاب خان دا ضروري دي. صحیح ده؟ بل اماد احمد السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام. آئی ایم اماد احمد. په پایور افر کې پیمنٹ گیټ وے کې کم پکار دی، پیونیر مې نشته. صحیح ده؟ پیپال مې دوبۍ کې کزن باندې جوړ کړی دی، هغه دلته یوز کولی شم. ایډریس فون نمبر هر څه پکې د کزن دی. بالکل پیپال ته یوز کولی شئ، ځکه نور ته اکاونټ دغه کړه. او بیا دا ده چې د ویډرا کې لږ مسلې راځي، خو پیونیر چې کوم دغه دی دای تاسو ښه ایزیلی دای اکاونټ کریټ کولی شئ. یوټیوب باندې ورکئ سرچ، ښه په اسانه دای اکاونټ جوړېږي. صحیح نه؟ او هېڅ مسله نه کوي چې اکاونټ الګي پیپال دغه دی جوړ شوی دی، نو تاسو دې بالکل دا کولی شئ. د پیپال نه بیا پاکستان ته بیا مسلې جوړېږي، بیا تاسو ته په زوم پیپال وغیره باندې پاکستان ته ویډرا اخیستی شئ، نو بیا یو لمبه چوړه پروسس دې جوړېږي. نور خو کېږي، زما په خپله باندې پیپال چې دی هغه اکاونټ شته. کله نه کله داسې کلاینټ راشي چې هغه وایي چې ماته پیپال دغه پکار دی، بیا په هغې ټایم کې لږ مسله کوي. نو خو پیونیر کې دی هغه څه ګران نه دی، د هغې در سره اکاونټ جوړ کړئ. سر دی انیملز کم یوټیوب چینل چې دی کمنټ کړی دی، سر د سټوډنټس له کم سکل د کول پکار دی 9 10 11 12 پلس دپاره. سټوډنټ له پکار دا دي چې کم نن سبا ایم دي، مطلب ډیجیټل مارکیټینګ شو، صحیح ده، او ورډپریس شو، او دا مختلف 2-3 سکلز دی له پکار دی چې دا زده کړي. انشاءالله ټول ټایم به د دې په دې باندې بهترین تېرېږي. دی چې کله د یونیورسټۍ نه فارغېږي یا کالج ته کېږي، نو د 9 10 نه چې دی شروع کړي، نو انشاءالله چې دی کالج ته کېږي، دی به سکلز هم زده کړي او دی به تی ارنینګ هم کوي. عزیز احمد ما پر مختلف ګیګ رینګ کړي دي، امپریشن او کلیکس او راځي، خو لا آرډر نه دي راغلي. نو زه دغه ګیګز دوباره جوړولی شم چې زوړ همي یار وروره یو خو پته نشته دغه کې زه ستا په دې کمنټ صحیح پوهېږم نه، نو دې لپاره مزیدت چې لږ چینجز کیورډ ډسکرپشن خرور مطلب دا دی چې لکه ما یو ګیګ جوړ کړی دی، زه په دې کې چینجز کولی شم. بالکل تاسو ټیګز وغیره هر یو څیز چینج کولی شئ، ډسکرپشن چینج کولی شئ. خو کوشش کوئ، تاسو ته ما په اوله ویډیوز کې ویلي چې د پایور داسې دغه دی چې تاسو په کم دغه باندې ګیګ جوړ کړو، نو هغه ګیګ هغه کم ټایټل چې دی هغه بیا برستا اډرس وي که نه URL اډرس، نو هغه بیا لږ مشکلات جوړوي، تاسو کولی شئ، څه مسله نشته. احسان الله ورور تپوس کړی دی چې اگر زه غواړم چې صرف بیسک باندې کار ورکم که سټینډر او پریمیم سروس نه ورکوم، از اټ پاسبل؟ زما سکل 100% نه دي، سټینډر او پریمیم هم ورکوم او د دې څه امپیکټ پرې وځي. ورور په دې کې ګیګ چې کله ته جوړوې نو خامخا دا درې دغه خو به ته ورکې، بیسک سټینډر او په پایور باندې درته خبره کوم، دا درې ونه به ته خامخا ورکې. او ضروري نه ده چې ته سکل د 100% نه دي چې فرض که تا له کار راځي ته آوټ سورس کوه او بیسک او سټینډر او پریمیم پیکیجز جوړ کړه. کوشش وکړه چې سټینډر او پریمیم چې کم دی د هغې پرایس تر سره یې سیوا ولګوه، نو خلک به بیا ستا بیسک ته دغه ډېر کوي. او بل کلاینټ چې ستا سره کله دغه کوي آرډر پلیس کوي، هغه ډېر کلاینټ تقریبا 90% کلاینټ داسې چې هغه اول ستا سره کانټیکټ کوي. نو چې کانټیکټ کوي نو ته هغه ته ویلی شي چې بھائی زه دلته دا سروسز در کولی شم، که فرض که ته زما سره کار کول غواړي نو چې درته کسټم آفر در ولېږم یا د بیسک پیکیج زما بھائی کا. افغان خان تپوس کړی دی سرجی تاسو کم ګیګ کریټ کړي دي او څونه ګیګ یو کریټ کړي دي پلیز انسر. زړګیه زما خو په فایور باندې چې چا کار کړی د فایور خبره درته وکړم چې په فایور باندې همیشه دپاره یو یا 2 ګیګ داسې چې هغه ډېر فټاف او کار ټول په هغې باندې اخیستی کېږي. صحیح ده، بقایا ته 8 ګیګز چې دي دا ته کریټ کولی شي او چې څونه ډېر نو ښه ده، خو دا ده چې په یو مختلف سروسز پکې ورکړي. صحیح ده، نو 8 ګیګز چې دي دا ته کریټ کولی شي. ویډیو ایډیټینګ او ګرافیک ډیزاین څنګه شروع کړو برو؟ شروع کول خو څه داسې دغه نه دی، اول دا زده کول دي.
خلک ډېر ملګري دا تپوس کوي چې سټارټ څنګه کول. سټارټ دغه دی چې اول شي زده کول دي. زده کوئ به تاسو له کوم ځای نه، یوټیوب نه، او که فرض که ستاسو په علاقه یا په کلي کې یا په دغه کې څه اکیډمي وغیره د هغې نه هغوی تاسو ته پته لګي چې دی ماته صحیح ښودی شي او چا چې زده کړي نو بیا یې هغوی نه زده کوي که نه یوټیوب زنده‌باد. هر یو څیز په یوټیوب کې پروت دی. ویډیو ایډیټینګ او ګرافیک ډیزاین خو تاسو ته ما ویلو چې د جی اف ایکس منټور پاکستاني یو چینل دی، د هغې نه هم زده کولی شئ. خو دا داسې څیزونه دي چې فول اے ټو زیډ کورس تاسو ته نشي میلاوی دی. یو ځای کې هم تاسو ته به ټولز او دغه استعمال ورته ښایي، د هغې نه بقایا اخوا به تاسو بیا خپل ماینډ چلوئ. ځکه چې پریمیر پرو شو او فوټوشاپ شو نو دا داسې شی دی چې په دې کې ستاسو نه ذهن کار کوي نو هغونه پکې ته کریټیو څیز جوړولی شئ. پاک ویلر چې دی آی ایم اوی اف امیزان بټ ما په پایور اوس پورې آرډر میلاو نشو. ما خو تاسو ته په مخکې کې وویل چې پایور دا ده، پای کې پروفایل ګیګ صحیح جوړ کړئ، د هغې نه بعد آنلاین اوسېدل پکار دي او کم 10 بایر ریکویسټ چې دا خامخا ضروري لیګل غواړي نو د هغې نه بعد چې یو 2-3 پروجیکټ تاسو وکړه، 2-3 کارونه وین کړل، د هغې نه بعد به انشاءالله بیا تاسو ته خلک محنت کوي چې په طریقه او په صحیح طریقه هم کلاینټ ډیل کړه. د 2D 3D انیمیشن دپاره های سپیسیفیکیشن والا لیپټاپ ضرورت وي که په لو اینډ سپیسیفیکیشن والا باندې هم کېږي. یا رور اکوپمنټ صحیح ده چې ضروري دي چې څونه در سره ښه اکوپمنټ سي. خو که فرض که تاسو بالکل یو بګینر یو مطلب یو ارنینګ هم لا نه سټارټ شوی بیا کوشش وکړئ چې تاسو سره کم سورسز دي د هغې نه سټارټ کولی، مطلب کورای 5 کورای 6 نه. ټیک دی چې لږ مشکلات به وي تاسو ته، چې کله تاسو ارنینګ او دغه سټارټ کو نو د هغې نه بعد بیا تاسو خپل اکوپمنټ چې دی اپګریډ کړئ. که زه درته خپله خبره وکړم نو ما ویډیو ایډیټینګ د داسې لیپټاپ نه سټارټ کړی و چې د هغه به کیبل څه و هغه کم پین چې ورځي پکې چې بجلي به تلا به بندېدو، دونه خراب و او ما کار کوو کار به پرې روان و. خو چې ما کله وویل چې نه کېږي په دې کار نه ورځې نه بعد بیا ما بل لیپټاپ وایستو، ما یار په دې نه کېږي. نو ستاسو د ذهن پورې ده چې تاسو د یو څیز نه کار الی که نه. که کار اخلی نو اخیستی کېږي سټارټ والی چې تاسو ته پته ولګي چې یو $50 $100 هم وګټل تاسو ته اندازه وشي چې بالکل په دې څیز کې زه پیسې ګټلی شم ایز ا کیریر زه دا مخکې بوتلی شم. نو بیا لیپټاپ او دا کې انویسټمنټ دونه مسله نه ده. بیا ډیجیټل کریشن والا تپوس کړی ډیجیټل مارکیټینګ څومره ټایم کورس دی جی. ټایم کورس خو تقریبا ما تاسو ته یو چینل سجیسټ کړی هشام سرور، د هغه په پلیلیسټ کې 126-127 ویډیوز دي. نو دا ستاسو پورې ډیپینډ دی که تاسو یې په میاشت کې زده کوئ که په کال کې زده کوئ او که په هفته کې زده کوئ. وزیر ایډیټ تپوس کړی څه ټرانزیکشن باره کې زمونږ خو پیفال نشته، هلته خو د ټولو پیفال دی نو سر پیسې به څنګه هغه ځای نه رالیږي او کم اکاونټ به جوړو. هارور که فرض که تاسو په پایور باندې کار وکړئ که نه نو پایور کې هلته کې هغوی اول د پایور اکاونټ ته پیسې راولیږي، صحیح نه؟ د پیپال نه پایور ته راشي، د پایور نه بیا ته پیونیر ته پاکستان ته را ټرانسفر کولی شي. ما په پوره ویډیو کې مې درته ویلي. شیراز MMD99 دې تپوس کړی سر د پایور کې د بایر ریکویسټ کم ځای کې یي؟ زمونږ پایور کې خو نشته، پلیز ریپلای. پایور کې چې بایر ریکویسټ کم دي هغې لپاره خپل یو سیکشن دی پای کې. خو په دې پایور کې د بایر ریکویسټ داسې خبره وي چې کله ته آنلاین وي په مخه بایر ریکویسټ ته ځه نو ځکه چې بایر ریکویسټ یو 3-4 منټو دپاره پوسټ کېږي. که فرض که ته په هغه ټایم کې آفلاین وي نو بس هغه بیا بل چې هغه کار وین کړی او هغه بایر ریکویسټ هغه کس چې بیا ډیلیټ کړی، صحیح ده؟ نو کوشش وکړئ چې په مخه ورځئ او ټایم ورله نوټ کړئ چې په کم ټایم کې بایر ریکویسټ ډېر راځي. نو هغه ټایم کې تاسو نوټ کړو نو تاسو ته بیا بایر ریکویسټ راځي تقریبا 11-12 بجې د شپې او داسې مختلف ټایمونه دي، خو به تاسو نوټ کوئ. نو په هغه ټایم کې آنلاین کېږئ، بایر ریکویسټ راځي. بیا چې د هغوی د چا سره خبره وشي نو خپل بایر ریکویسټ چې کوم هغه ریکویسټ کړی هغه بیا ډیلیټ کړي، نو ځکه بیا تاسو ته مخې ته نه راځي. شاهد انور افشل دا زما ډېر ښه ملګری مې دی. جی اف ایکس منټور ویډیوز ایډیټینګ والا کورس ډېر اوږد دی، خپل شارټ کورس جوړ کړئ انشاءالله. ضرور وروره کوشش مې دی او کم ملګرو ته چې پته ده چې ټوټوریل جوړول دی یو ښه لمبا جوړه پروسس دی. نو ویډیو ایډیټینګ دپاره انشاءالله پریمیر افټر افیکټ دا سیزونه هم الله چونکې په خپله راځي نو زما کوشش دا دی چې بالکل یو فول کورس درته پې جوړ کړم او تاسو ته وښیم چې ویډیو به داسې ایډیټ کړې، صحیح ده؟ او بل دا دی چې ګوره چې کوم ایډیټ غواړي د هغې زموږ په ایډیټ کې لږ فرق دی نو هغه به درته هم پکې انشاءالله کلیر کوم، ځکه چې هغوی دا داسې درز والې څیزونه نه غواړي. رومان احمد تپوس کړی برو مونږ له چې انګلیش نه راځي نو مونږ به د چا سره ډیل څنګه کوو؟ ورور نو انګلیش زده کول نن سبا ډېر زیات ضروري دي. زه یم که سکلز هم نه درځي که نه خو انګلیش ډېر زیات ضروري دي.
نو انګلیش لپاره کوشش وکړئ هر ځای کې اکیډمیانې دغه شته یو هفته میاشت 2 میاشتې هغې له ورکئ او انګلیش ضروري دی که فرض که تاسو د انټرنیټ په دنیا کې کامیابېدل غواړئ نو انګلیش ډېر زیات ضروري دی او دا داسې سکلز دی چې دا به ستاسو په کار راځي انټرنیشنل لینګویج دی نو انګلیش ډېر زیات ضروري دی دا به تاسو له زده کړه په کار ده چې تاسو په هر څیز پوهېږئ او تاسو ته مشکلات نه وي که فرض که تاسو آنلاین کار کول غواړئ نو انګلیش مسټ دی بیا SEO اور فیک ریویو کم یو لاره ښه ده د آرډر دپاره فیک آرډر که فرض که تاسو ته د پاکستاني څوک درکوي نو د پاکستاني یا د بنګالي یا د انډین د دې ریویوز چې دي دا دونه خاص اثر نه پرې باسي صحیح ده او دا د چې خرچه به هم پې هم راځي نو کوشش وکړئ چې SEO وکړئ او لږ آنلاین اوسئ آرډرز والئ نو چې تاله د کینیډا او یورپ وغیره د دغه کنټري نه یو قسم یو ریویو درکړي نو هغه ډېر زیات امپیکټ پرې باسي په دغه باندې اکاونټ باندې صحیح ده نو دغه فیک ریویوز څه دونه خاص پاکستانو د انډین خو د سره څه دغه نشته او بقایه که د بهر کنټریز نه تاسو ته میلاویږي نو مې بي چې لږ ډېر هغه تاسو له پیدا درکوي ټایګر اوفي تپوس کړی سر ما ته باید ریکویسټ کی سا ام نه شو کیږي مطلب زه چې ته ریکویسټ نه سم کولاو اینی سلوشن مطلب د دې هم دغه تپوس دی چې ما ته څه شو کیږي نه په باید ریکویسټ کی نو روره ما تاسو ته وایي چې دغه طریقه ده صحیح نه په دې به تاسو ته بیا ادا کېږي او ملک عبدالوهاب دې صرف دلونه را لېږلي نو ملک عبدالوهاب زما طرفه هم دل ایکسپټ کړه MRJ کې تپوس کړی دی تصویر ډېر خطرناک دی ما د پایور اکاونټ کمپلیټ کړی خو لاست کې انګلیش ټیسټ راځي او په هغې کې 90 ډیز دي انګلیش ټیسټ د یو ملګري بل هم تپوس کړی و نو چونکې ما چې اکاونټ جوړ کړی پای کې خو ما ته نه راغلی بس پته نشته چې ښه نو ما هغه خبره نه وه کلیر کړې انګلیش ټیسټ چې که فرض که تاسو ته راشي نو تاسو په ګوګل باندې ورکړئ چې پایور انګلیش ټیسټ کوېسچن صحیح نه تاسو ته 2-3 ویب سایټ راشي د هغه ویب سایټ به ځان سره کولاو کوي خو دغه ویب سایټ چې دی دا په بل کمپیوټر کې کولاوئ صحیح ده بیا به لاړ شئ دغه ټیسټ ته نو په دغه ټیسټ کې چې کوم تپوس کوي هغه ټول بیا په هغه ویب سایټو کې هغوی دای سلوشن ورکړي نو راځئ او دای نه سلوشن ورکوئ او پای کې نو دای سره هم کلیر کېږي بلکې یو ملګری ستاسو تکړی په انګلیش پوهېږي یو 15 منټو لا هغه راولی وایي یاره دا ټیسټ راته کلیر کا نو دغه څه دونه غټ ایشو نه ده صحیح نه محمد الیاس تپوس کړی ګیم جوړ کړئ خو اوس بایس پایور کې څنګه وګورو نیو اکاونټ دی بایر ریکویسټ 0 دی دغه خبره ده چې ټایم به نوټ کوئ چې خلک په کم ټایپ کې کارونه پوسټ کوي ثاقب اسحاق تپوس کړی دی ایڈ سیکورٹی کویشچن فنش نہیں ہو رہا فون نمبر ویریفیکیشن میں ښه دې ملګري دا تپوس کړی چې زما په موبایل کې زه اکاونټ جوړوم او ویریفیکیشن کوډ ما ته راشي موبایل ته او زه چونکې چې کوډ ورکوم نو سبمټ کېږي نه د دې لپاره یو سلوشن دا دی چې یو دغه به تاسو که فرض کړه په موبایل باندې کار کوئ په موبایل که تاسو ته دا مسله راځي د دې لپاره به یو دغه ډاونلوډ کړئ کیبورډ د پلی سټور نه د اپ سټور نه دا ایزي کیبورډ وغیره مطلب دا مختلف کیبورډ دغه به ډاونلوډ کړئ په دغه باندې به ټرای وکړئ دغه به انسټال کړئ خپل موبایل ته نو یو خو د دې د وجې نه هم ستاسو ایشو ختمېدی شي که دغه هم انسټال کړو او که دغه نه نو بیا چېرته لیپټاپ وګورئ په لیپټاپ باندې دا وړوکی پروسس ختم کړئ قصه مونږ کوم قسم ویډیو ایډیټینګ نه آنلاین روپۍ ګټلی شو او څنګه ګټلی شو د هر قسم نه ګټلی شي صحیح ده که فوټو ایډیټینګ دی ویډیو ایډیټینګ دی داسې داسې خلک وي چې تا ته بس په زوم باندې کالو کي چې ما ته دا وښایي زما دا سیز دی دا به زه څنګه انسټالوم او $10 وهله نو هر قسم سیز نه پیسې ګټلی کېږي خو خبره دا ده چې آنلاین وي او د کس د پرابلم سلوشن ستاسو سره موجود نو روپۍ ګټلی کېږي رحیم الله تپوس کړی تاسو وایئ زه به درته چینل ریکمنډ کوم د هغې په تمه یو سپیشل ویډیو ایډیټینګ دپاره ما درته ډسکرپشن کې لینک درکړی خو افسوس دا دی چې تاسو ډسکرپشن کتلی نه و GFX منټور دا یې نام ویډیو ایډیټینګ زده کولی شئ خو خبره دغه دی چې ټول کورس هغې هم نه دی ویلی نو ځان له به نور هم سرچ کوئ انډینو نه زده کوئ د مختلف نه صحیح نه افغان کرکټ ټي وي دې تپوس کړی نثار احمد به دوی نومي ته به مونږ ته ګرافیک ډیزاین کله شروع کړئ انشاءالله ډېر زیات زر خو چونکې لږ د ټایم مسله کوشش کوم چې یو هفته 15 ورځې پرېږدم ځان او ټول دغه کورس ریکارډ کړم او بیا یې دغه کړم انشاءالله په دې باندې کار روان دی د خیر سلام سلمان 23 تپوس کړی په پایور باندې خو پس آرډر نه میلاویږي نو دا به مونږ څنګه چل کوو بله ورځ مې یو پوسټ وکړ یو ګروپ دی د فریلانسر
په هغې کې یو جینۍ یو فیمیل دی کمنټ کړی چې ما ته تقریبا 3 کاله بعد زما خیال چې فسټ آرډر میلاو شو. ما ته په خپله باندې چې فسټ آرډر میلاوېدو 3 کاله پکې خو تېره شوي خو په هغې کې د ټول نه غټه وجه چې مین ریزن چې زما خپل و، زما نقصان خپل و، ځکه زما سره سکلز نه و، زما انګلیش ټیک نه و، نو دونه ټایم یې واخیستو او زه کنسسټنټ هم نه وم. ما اکاونټ جوړ کړی و، بس ما برابر شي آرډر داسې نه کېږي وروره چې آنلاین وي او سکلز درتله او انګلیش دې ښه نو داسې خلک دي چې راشي او په یوه میاشت کې $200-300 برابر کړي. نو دا ډیپینډ کوي ستاسو په دغه باندې. صحیح نه مینی انوینشن والے ډېر ښکلی تپوس کړی دی. نو دا اخر یو سوال ومه چې دا هم ختم کوم او دې سره دا ویډیو هم را ختم کړو. سر زما یوټیوب چینل دی، زه افټر افیکټ باندې ایډیټینګ کوم. چینل ویډیو دپاره ډېر مشکل او ټایم ډېر علي. نو دې سره زه آنلاین کار وکړم که یوټیوب باندې ټول فوکس وکړم؟ پلیز ریپلای. هروره که فرض که افټر افیکټ څه دی د تاسو له درځي او په دې ستاسو کمانډ برابر وي او انګلیش هم ورسره هم ښایي، نو بیا ډایرکټ لاړ شئ او په پایور افورک باندې اکاونټ جوړ کړئ او خپل سکلز ورکوئ. دا یې وجه دا ده چې دا یې سره دا ده چې تاسو ته به انسټنټ ریزلټ میلاو شي او ستاسو به ارنینګ سټارټ شي. چې ستاسو ارنینګ سټارټ شو او تاسو ته پته ولګېږي چې زما ارنینګ سټارټ کېږي، د هغې نه بعد بیا سایډ ته خپل یوټیوب چینل هم ګرو کوئ. خو اول چې دی اول دا ده چې خپل سکلز خرڅ کړئ، د هغې سره به ستاسو سکلز نور هم امپروو شي او بل دا چې تاسو به پیسې ګټل به ډایرکټ سټارټ کړئ. نو یوټیوب چینل چې دی چونکې لانګ ټایم پروسس دی، ټایم ډېر اخیستی شي ستاسو نه او پایور او افورک داسې یو څیز دی چې که فرض که دغلته تاسو له سکلز درځي او انګلیش هم ښایي، نو چې نن هم اکاونټ جوړ کړو نو سبا له هم تاسو ته کار میلاویدی شي. زما خو درته دغه رایه ده، بقایا تاسو خپله مرضي ده. دغه و کوېسچنز انشاءالله بیا به هم یو کوېسچن این آر سره یو سیشن وکړو او کوشش کوو چې یو لایو پکې یو ټایم کې لایو راځو او په هغې کې هم چې ستاسو څه کوېسچنز دي د هغې به درله زه انسر در کوم. بقایا نور ټوټوریل هم را روان دي، نو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی نو څه نشم ویلی درته.